اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جاہد او چاچ محنت کو فإنما یجاہد لنفسه نو بیشک محنت ځان لفیدہ اکڑا ان اللہ بیشک اللہ لعنی عن العالمین بضرورت رد عالمنا والذین آمنوا وعملوا الصالحات هاغه کسان چې د ایمان سره نیک عمل هم کو لنکفرن عنهم سیئاتهم وبرجو موږ د هغې نه واړه ګناهونه ولنجزینهم او بدله کې به ورته ورکو احسن الذي ډېر غوره څیز کانو یعملون د هغې د عملنا ووصینا الانسان بوالدیه حسنا منګه وصیت کړی دی انسان ته حکم هم وله ورکړی دی چې د والدینو سره نیک سلوک کوي وان جاهداک لتشرک بی لیکن که دغه والدین په ده باندې محنت کوي چې دی الله سره شریک جوړ کړي ما لیس لک به علم چې دته فتح نشته فلا تطیعهما په دې کې په اطاعت دا لازم نه دی الی مرجعکم منگ طرف ترا تک دی در طولو فأنبئکم منگ بے خبر کو بما کنتم تعملون دا عملنا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین آغا کسان چې د ایمان سره نیک عمل کو داخل بے کو منگ پر ڈل د صالحینو کی ومن الناس من يقول آمنا بالله بعضی د خلکو نه هغه څوک دي چې وایي موږ کلک مسلمانان یو فاذا اوذی فی الله هر کله چې ورته تکلیف او امتحان میلو شي د الله په لار کې جعل فتنة الناس كعذاب الله نو وګڼي هغه ازمیخ د خلکو په شان د عذاب د الله ولئن جاء نصر من ربك او کچری په مسلمانانو باندې د الله ر طرف نه امداد راشي او فتح وکي ليقولن بیا دک کسان وی انا كنا معكم منكم مؤمنان یتاسو مرګریو اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين ولی الله عالم ندی پسینو د خپل مخلوقاتو وليعلمن الله الذين آمنوا الله عالم دی په هغه کسانو باندې چې مؤمنان دي وليعلمن المنافقين او الله ته معلوم دي منافقان وقال الذين كفروا للذين آمنوا وی هغه کسان چې کافران شوي دي مؤمنانو ته اتبعوا سبیلنا زمنګ د طریقو تابعداریو کې منګ سره مرګري شي لنحمل خطاياکم منګ بستوالو ټول ګناهونه ستاسو وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء حالانکه دی ندي چې دی ګناهونه واغستی شي انهم لکاذبون دی دروغجن دي ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم دومره خبره ده چې وابخلی دي ګناهونه خپل او چاله چې دعوت ورکړي د هغه ګناهونه هم د خپل سره ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون او د دینه به الله تاسو کی په ورځ د قیامت د دې د دروغو الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه چا چې کوشش وکړو په دین کې چا چې کوشش وکړو د الله فرضا کې چا چې کوشش وکړو د پیغمبر په اطاعت کې فانما يجاهد لنفسه د ځان د پاره پیدا ولټوله چې څومره محنت یې وکړو د هغه مره محنت به الله پاک بدله ورکړي ان الله لعنی عن العالمین الله ته خپل مخلوق ضرورت نشته مخلوق ته د الله ضرورت دی که یو انسان دا خبره کوي چې یاره که زه د الله پاک دا حکم ادا کوم نو په دې حکم باندې زمانه مخلوق خفه کیږي لکه مثلا چې کوم دی دا لویه مسله زمونږه هغه د بل په نوکرۍ کې ده که هغه سرکاري نوکري او که هغه زمونږ د رزې دی اړي نو شیطان مونږ ته دا خبره رامخې ده چې بای دا خو د کار ټایم دی دې ماله د دې کار پیسې راکوي نو خیر دی دا مونځ به زه د جمعې نه پس وکړمه که نی قضا به یې وکړمه که نه خو د ده دا کار ضروري دی او دقه شانتې زمونږ سرکاري ادارو کې هم دا مسله ده چې افسر راشي نه هغه خو بیدي نه عالم خو نه
نو هغه ورته وایي د مونځ ټایم خو لا بلا شی دی تاسو چې په 1:30 بجې مونځ کوئ دا خو د ډیوټۍ ټایم دی تاسو 1:30 بجه خپل کلاس والی دا مونځ 2 بجې وکړئ که نه نو که چېرې دغه وخت کې د انسان خپل ضرورت راشي دی د بل سره په دیاړۍ باندې ناستې یا دی په سرکاري نوکری دی او دته خپل ضرورت راغی دی واشروم ته ځي نو دی ایساریږي بیا دته چې خپل ضرورت راغی یا ایکي یا دوی دی بیا ایساریږي دی دا وایي یاره بس ځان به راټینګ کړم په زوره باندې ځکه چې دا خو د هغه د ټایم مې پې خرڅ کړی دی د هغې له خو منډه وایي او د الله پاک اطاعت د مخلوق دپاره هغه پرېږدي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه دی چې چا د مخلوق په اطاعت کې او د مخلوق په خدمت کې الله خفه کو الله بوله سزا ورکړي الله پاک وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دې ته ووایي که دې هر څومره انې بانې جوړوي الله ته خو ضرورت نشته چې ګنې الله پاک به دې له ټایم ورکوي چې زه خیر دی تاسو لږ نور ټایم والی لږ نور ټایم والی الله ته ضرورت دی الله وایي ما ته ضرورت نشته زما ورته ضرورت نشته ما ته ضرورت دی زما دپاره چې عبادتو کو بدله به ورته میلو شي او چې وی نه کو زه د مخلوق په بدل کې خفه کړم سزا به ورته میلو شي والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کس چې هغه ایمان راوړی دی او نیک عمل یې وکړو امام رازي صاحب دې کې یو ډېر ښکلی پوینټ لیکي هغه وایي ایمان بغیر د عمله او عمل بغیر د ایمانه دا دلته کې الله نفي کړه منګه وایو یاره د انګریزان څومره زبردست خلک دی خو بس یو د ایمان پکې کمی دی نو دا هندوان څومره ښه خلک خو بس یو د ایمان پکې کمی دی نو څومره زیات هغوی انصاف پسند و څومره زیات د مخلوق باندې خفه کېده الله وایي نه چې ایمان یې راوړو ایمان سره به نیک عمل کوي ځکه چې قانون منل دي دا مونږ چې سزا خورو مونږ پولیس ونیسي نو هغه مونږ له ولې سزا راکړي دا قانون مونږ منلی دی مونږ ورته غاړه ایښې ده بیا ماتو نو سزا میلاویږي نو الله پاک وایي چې کله ته زما قانون ومنو پوره به مني نو چې ایمان سره د نیک عمل وکړو نو ما ته قابل قبول دی د نیک عمل وکړو خو ایمان یې راونړو نو د چا دپاره یې وکړو دا نیک عمل دی د چا دپاره کوي د خو زما دپاره نه دی کړی زما خدا حکم دی ایمان به راوړې لا اله الا الله سره به محمد رسول الله وې الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نو چې ایمان سره نیک عمل وکړو لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذي كانوا يعملون زه به د ده نه واړه ګناهونه ورېږم دا واړه ګناهونه چې دي د دې مثال د وینو دی دا د انسان ډډۍ دی خوري د پاسه نه سیز برابر ښکاري د لاندې نه په هغه کې څه نه پاتې دا د لویو ګناهونو سبب جوړېږي الله وایي دا واړه ګناهونه چې دې نه زه ختم کړم نو لکه د شیشې نه چې دوړه وڅنډېده ته پکې ځان واضحه شي دی به بیا ناکار عمل نه کړي چې کمې کړی دی توبه به وباسي او دله به زه ښکلې بدله ورکړم د ده د عمل نه دا عمل خو ټوټه پوټه دی د ده نیت صحیح کېږي نه د ده بدن صحیح کېږي نه د ده کپړه صحیح کېږي نه دی په صحیح طریقه روان نه دی د صحیح طریقه معلومه نه ده د فرضو د واجباتو د سننو پته نشته او الله وایي زه به وله بدله پوره ورکړم ووصینا الانسان بوالدیه حسنا منګه انسان ته دا وصیت کړی دی وصیت څه ته وایي لزوم ته وایي وصیت چې څوک کوي نو وصیت هغه فرض دی واجب په حکم کې راځي منګه د انسان باندې لازم کړی دی چې مور پلار سره باندې ایک سلوک کوي خو ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم کچری دې په تا باندې محنت کوي څوک د مور پلار چې الله سره شریک جوړ کا چې تا ته پته نشته چې دا خبره صحیح کوي که غلطه کوي نه تا ته پته نشته چې د سره څه ثبوت دی چې دې ما ته داسې وایي او د الله په ذات ثبوت شته بغیر د الله نه په بل چا باندې ثبوت نشته نو فلا تطعهما دې مه منه په دې کې ته ګنهګار نه دا خبره یې مه منه په دې وجه مفسرین وایي که دې تا د نیک کار نه منې کوي نو د نیک کار نه مه منې کېږه ځکه چې دا نیک کار چې دی دا د الله د طرف نه دی او دا دې چې منع کوي دا د شیطان د طرف نه ده نو چې ته منې نه شي نه الله بدله د دې بدلی درکړي الی مرجعکم مونږ طرف ته راتګ دی په انبئکم مونږ به هم خبر کو بما کنتم تعملون په هغه عمل باندې چې تاسو کړی دی قرآن مجید کې دا آیات ووصینا الانسان دا څلور پیرې راغلی او د دې څلور واړو پیرې مصداق مفسرین وایي خاص کر ثناء الله پانیفتوي صاحب په تفسیر مظهري کې وایي چې دا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دی
دا چې څلور پیرې کوم ځای کې راغلی دی نه دی نه مقصد هغه مصداق دی. څنګه دی؟ حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ څلورم مسلمان دی، یعنی په اولینو مؤمنانو کې دی. د هغه نه مخکې صرف 3 کسانو ایمان راوړو، دی څلورم مسلمان دی. بل دی په 10 مبشره کې دی چې الله پاک ورته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی دی. د ده مور د ابو سفیان لور وه، د سعد رضی الله تعالی عنہ مور د ابو سفیان لور وه، د امیر معاویه او د عتبه خور وه. امیر معاویه مسلمان او عتبه د کافر و. دا عتبه په دې عتبه نوم باندې اوه کسه دي او ټول کافران دي. نو یو عتبه پکې د ابو سفیان زوی و، یعنی هغې نسلن در نسلن کافران را روانو او سعد رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو. مور یې قسم وخوړو وی زه به تر هغې پورې به زما بو کرتالي چې تر څو پورې زما دا زوی واپس د دین نه راوړېدلی نه دی، او که په دې حالت کې مړه شومه نو زما دعوه په در زه ده وژلی، دا زما قاتل دی. نو مقصد یې پکې څه چې د سعد رضی الله تعالی عنہ غیرت خو ورته معلوم و، دی به انچر هم دا برداشت نه کي چې خلک د ماته د مور قاتل وي. 3 ورځې هغې خوراک ونه کو، بلکل کمزورې شوه. الله پاک آیات راولېږو وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. سعد رضی الله تعالی عنہ کور ته لړو، ورته ویې مور یو خبره ته کوم، ته که چېرې ځان مړ کول غواړې بېشکه چې خوراک مه کوه، خو که چېرې ته د خپل ضد دپاره خوراک نه کې نو که ته 100 پیرې الله پاک مړه کړی او زه د روح وینم او 100 پیرې ژوندی شوې، زه به هېڅ چېرې د محمد رسول الله دین پرې نه دم. دا خو لا یوه پیره ده، که ته 100 پیره مړه او 100 پیرې ژوندی شي که نه او تا ته زما پته را زه ستا زوی تالوې کړی ما چې زه یو خبره وکړم بس هغه اټله خبرې. پس مور یې په هغه سات پاسېده او کچن ته لړه او خوراک یې وکړو. جاهلانو ورته ټول ووایي چې کمې هغه ماماګان او کمې ترونه یو څه بل څه وایي یو خبرې ته ټینګ نه شي وتی دا زما زوی دی زما نه پیدا دی او زه د په خوی باندې پوه یم، بس خبره وه ویې کړه، بس ویې کړه. الله پاک د هغه په باره کې چې کوم دی نو دا آیات راولېږو، د مخکې نه یې رالیږلی و او دا آیات چې کوم دی نو د دې خبرې مصداق شو. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مور چې وه هغه هم کافره وه، او حضرت ابو هریره پلار وفات شوی، نه خور لرله او نه رور لرو او نه واده کړی، بس مور زوی وه په کور کې، او چې کور ته به راغی نو زمونږ د ټولو دا عادت دی چې مونږ بار یو خبره وورو کور یې کوو، که نارینه یي که زنانه یي مونږ خبره کور کوو. زمونږ زیاتې مسلې هم په دې باندې خرابې شوې چې مونږ کومه خبره وورو نو بس بغیر د پوچ گچ نه هغه رسو. ابو هریره تعالی عنہ به چې د ورځې څه ولیدل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دربار کې شلا بړ مور ته به کیسه شروع کړه. مور یې خو کافره وه، مور به یې بد وګڼل او هغې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې ګستاخۍ شروع کړې. بس ابو هریره تعالی عنہ ترې نه تنګ شو چې مور به د نو څه ورته ویلې شمه نه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه توهین به برداشت کولی نه شو. بس اراده یې وکړه یاره بس وي چې هر سي بس د مور په ډاګه پرېږدم او بس ځم، بس د کوره راووته، په دې اراده راووته. په لاره کې سوچ راغی چېرې زما خو اړو څوک شته نه، بس دکه یو مور مې ده، نو د مور خو مې هم څوک نشته. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام له ډارې لړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې الله پاک زما مور ته هدایت وکړي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اړو دویمه خبره ونه کړه چې ولې، بس هغې فوراً لاس اوچت کړو، یا خدای پاکه ته د ابو هریره مور ته هدایت وکړي، او بس هغه رامنډې کړي چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کړه ابو هریره رامنډې کړي دلته نه. خلکو ورته وایي څه کې څه کې، هغه ورته وایي صرف دا لیدل غواړم چې د پیغمبر دعا مخکې رسي که نه ابو هریره کور ته مخکې رسي. دا دي د هغې ایمان و چې بس خو پیغمبر خبرې کړې نه او قبول شوې نه، خو چې کور ته څنګه لړ ورې وټاکو. مور ورته وایي بچې لږ غونته کې صبر وکړه، د اوبو د راپرېوتو اواز راته، بس وي درځم لږ غونته کې صبر وکړه. بس خو چې یو ساعت وشو نو ورې کوله وکړو،
خو چې هغه وکتو نو ورته پته ولګېده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا مخکې را رسېدلې ده. مور ورته وی کلمه راته ووایه، بس وی چې ته پې خوشحاله یې که نه زم دا دین قبلو. نو د هغې هغه عشق خاصو په دې وجه باندې چې کوم دی نو د هغې هغه کار به هم خاصو. الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، هغه کسان چې هغې ایمان راوړی د نیک عمل سره نو هغې به موږ د نیکانو ډلو ته ولیږو. ومن الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. بعضې د خلکو نه داسې دي چې ایمان خو راوړي خو چې معمولي تکلیف ورته د دین په لاره کې میلو شي نو هغې د خلکو هغه تکلیف د الله پاک د طرف نه یو عذاب وګڼي. ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا معکم، او که د الله پاک د طرف نه رحم وشي مسلمانان مالی غنیمت راوړي بیا وایي زه خو ګوره ستاسو ملګری ما، یعنی مال په دې کې عیسو کې اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین. ولی الله پاک عالم نه دی په سینو د مخلوقاتو باندې. دا عیاش المحزومی، عیاش المحزومی نومې و، د ایمان راوړی خو د باندې لږ ته تکلیف راغی دی مرتد شو. یاره وي په دې دین کې خو ما خواږه ونه لیدل، بس مرتد شي. الله پاک د هغه په باره کې دا آیات را لېږلی و، خو الله پاک پرې رحم وکړو چې کله ورته دا آیات هغه وورولی شو دوباره ایمان راوړو او بیا تر مرګه پورې پای باندې قایم پاتې شو. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. الله پاک ته معلوم دي مؤمنان صحیح او منافقان. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا لنحمل خطاياكم. هغه کسان چې کافران شوي دي چې دا د نجران څه کسانو مؤمنانو ته وی او څه د مکې کسانو مشرکانو او څه عیسایانو چې زمونږ دین ته راوړی که چېرې تاسو ته سزا میلاویږي ستاسو سزا به موږ په خپل سر والو. موږ به الله پاک ته ووایو چې خدای پاکه دا ورته موږ ویلي دي بس د دې سزا موږ له راکې. الله پاک وایي وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء. دي کوم ځای اخیستی چې دي به څه اختیاري انهم لکاذبون. دي دروغجن دي، دي اغستی شي خو څه اغستی شي ولیحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. دی به د خپل ګناه پیډې موالي چې دی نافرمانه دي او ورسره چې څوک ځان ته واړولو د هغه ګناه به موالي نو ګناهونه به یې ډبل شي. دا نشي کولی چې د هغه نه ګناه والي او هغه د ګناه نه صفا شي، نه هغه باندې به خپل ګناه پروت وي او د هغه عمره ګناه به ردم په سر شي چې د نافرمانۍ دعوت ورکو. وليسألن یوم القیامة عما كانوا یفترون. والله به ترې نه بیا تپوس وکړي چې تاسو ویلو تا کم دروغ ویلو چې زه به د بل ګناه علم، زه به د بل د نافرمانۍ سزا علم، تاله دا اختیار چا درکړی. نو الله پاک وایي زما نه علاوه بل هېڅوک داسې نشته چې هغه چاله په ګناه او په نیکۍ باندې جزا او سزا ورکړي. که په دنیا کې تاسو ته داسې څوک وي دا دروغ وایي او دا د شیطان ملګري دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. چا چې محنت کو، چا چې نیک عمل کو د ځان دپاره فایده وکړه. ان الله بشک الله لغني عن العالمین، بې پروا د مخلوقاتونه. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عمل هم کوي لنکفرن عنهم سیئاتهم. موږ به ترېنه اورېږو واړه ګناهونه ولنجزینهم بدلې به ورکو احسن الذي ډېرې بهترې کانوا یعملون د ده عملنا. ووصینا الانسان بوالدیه حسنا. الله وصیت کړی دی لازم کړی دی په انسان باندې چې د والدینو سره به نیک سلوک کوي. وان جاهداک لتشرک بی. لیکن که دا والدین پتا محنت کوي چې الله سره شریک جوړ کړه ما لیس لک به علم چې تا سره ثبوت نشته فلا تطعهما نو دا به نه منې. الی مرجعکم ما طرف ته م راتګ دی فانبئکم زه به خبردار کړم بما کنتم تعملون په هغه عمل چې تاسو یې کوئ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عمل هم کوي لندخلنهم فی الصالحین. موږ به شامل کو په ډله د نیکانو کې. ومن الناس بعضې د خلکو نه من یقول هغه څوک دی چې وایي آمنا بالله موږ ایمان راوړی دی په الله. فاذا اوذی فی الله پس هر کله چې تکلیف ورته میلو شي د الله په لار کې جعل فتنة الناس نو دوی وګڼي هغه ازمیښت د خلکو کعذاب الله په شان د عذاب د الله. ولئن جاء نصر من ربک. او که چېرې الله ر طرف نه فتح راشي او مالي غنیمت راشي لیقولن دی بیا وایي انا کنا معکم زه هم مؤمن ما زه تاسو سره ملګری ما. اولیس الله ولی
الله پاک نه دی بې اعلم عالم بما فی صدور العالمین په زړونو د عالم خپلو وليعلمن الله الذين آمنوا والله خپېژني مؤمنان وليعلمن المنافقين ومنافقان وقال الذين كفروا وی هغه کسان چې کافران شوي دي للذین آمنوا مؤمنانو ته اتبعوا سبیلنا زمونږ پیروي وکړئ زمونږ تابعداري وکړئ زمونږ خبره ومنئ ولنحمل حطایاهم موږ به ستاسو ګناهونه په خپل سر والو وما هم بحاملین من حطایاهم من شی دي د هغې د ګناهونو نه هېڅ څیز هم نشي اخیستی انهم لکاذبون دروغ وی وليحملن دی بوالی اسقالهم خپل ګناهونه و اسقالا او د دې ګناهونه مع اسقالهم د خپل ګناهونو سره وليسألن او الله به تپوسو کي یوم القیامت د دین په ورځې د قیامت بما عما كانوا یفترون د دروغو د دي